مذکور کنور دے کس پنگوئے دا کاسمان دے کس مکڑا مگر پہا قصرا یفصل آیاتی تفسیق آیتون لقوم یعلمون قوم دا پارچ دی پوئی. اس اللہ تعالیٰ نور دلیل توحید ذکر کین ان فی اختلاف اللیل والنہار بے شک پہ اختلاف دشپی درود کی روز دی شپرا دی شپتی روز راضی یا دام اختلاف درول رنگ سپوک دیگی او کل عکس کی پیو حالت کدا یو تبعیات ہوئے نو پیو حالت بانی بہو ما خلق اللہ فی السماوات والارض پہ اللہ بانو پدمکو کے نمحروقاتو نسری لآیات لقوم یتقون خامخ علامی دا اللہ دا قدرت دا قوم دا پائی چی تقوی موجود ہے پرہیزگاران دا پارا دی او دا غیر پرہیزگاران دا پارا ندی ای پہ فیدہ نالی نون ان یارجو لقاءنا بے شک آکسان چغی امید نلری دا لقاء دا خدای وردو بالحیات الدنیا دی رادی پہ دنیا بانی بس ہمیشہ بزیمہ اور دا نعمتون بئی واتمعنو بہا دی پہ دنیا میں دیر مطمئنی وماناتنا غافلون دا آکس نام دا ایتون غافلی اولیک مأواہم النارو دا کسانی پناہ دی اور دے بما کانو یکسبون ایچے دی کسب کو دی تدخپل کسب نتیجہ ملاو شو لکن ان آمنوا عملوا الصالحات دا وعدد ثواب ذکر کی کہ ایمان مابین خوف او درجات کے لئے آکسان چی ایمان و عمل صالحات عمل کی دا صالحاتو یهدیہم ربهم کہ رب دی ایمان پس ایمان دی سرا دسو دخولارو تجری من تحتهم الانہار لانورو دی نہرونا فی جنات النعیم پیتو نعمتونو کے دام فیا سبحانک اللہم دی شبلنا با دی چی شیغواری سبحانک اللہم ہوئی شب حاضرینو وتیتم فیا سلام بس پیشکشی دا السلام علیکم دا قید اہل جنت دا واخر دعوام ان الحمدللہ رب العالمین آخری دعا دا دی دا مجلس دا اختتام ان الحمدللہ رب العالمین سنا داری چی رب دا عالمینو دے جنت کم دا خود حمد دا بویلی شنو دی کفار بکلے دا عذاب ضرورین نرازی اللہ پر نسبت کی دا نازل کا وَلَجَّ اللَّهُ النَّاسِ شَرَّ سِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُدَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ دا دویم رکو شروع شلا دا دی سورہ یونس سرا نبی علیہ السلام نا دا دی رکو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دا فریقینو او بیان دا عاقبت دا فریقینو او دلتا بیان دا منکرینو دے او بیان دا عاقبت دا منکرینو دے چی دی کامیاب ندی نا پا دنیا کے نا پا آخرت کے خسرت دنیا والآخرہ دنیا ہم زیان منا آخرت ہم زیان منا ذالک خسران المبین دا دیر لے خسران اور لے تاوان نے ندیروں کو خلاصہ انہم ينکرون عن قبول الدعوت اللہیت دی انکار کی دا قبول دعوت الہینا الہی دعوت دی نمانی وَإِذَا جَاءَتْ مُصِيبَةٌ چکل مصیبت راشی فَيَبْسُطُونَ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْبَابِ الْإِلَهِ بید خدا دروازے تلاسونا خوار کری تو خدا دا مصیبت رانا لڑکی فیضابت المصیبت عادو للمعاشتی چکل مصیبت لڑشی بیا معاشت تو واپس شنو بل چکم دینو دا تذکیر دے بیا معاشت انکار تراجی شی والتذکیر بی ایام اللہ دا خدای پا حوادثو باندے عقوباتو باندے پنور قبول دی طریق انکارہم اور بیان دا طریقہ دا انکار اثر بما تبدیل الکتابی وی دا کتاب بدل کا جہلن و عنادن یا جاہلان دی زکا یا معاندین دی زکا بنبی علیہ السلام لے گلے شو پدی کی اور دا حضور سیرت دی معلوم کرو چلویخ کا دنبوت نمخ کی دا حضور سیرت دی معلوم کرو سیرت طیبہ کہ مشہور ہو پماوی کے امین و صادق محمد امین بانی محمد صادق بانی مشہور ہو اور خود چکل داود پیغمبر ہے کلا بس دی مخالف شو ہر کا صادق سے بمابین دا بندگانو کے اللہ دا بندگانو میں اس کے بدے بیا درو پا اللہ بانی ہوئی ایرا قلم دا خبر خلقو تاو کرا چی درو چرویلی دی ویلنا چی پا خدے پا بندگانو دروغ نوئی انو پا خدے بسنگا دروغ ہوئی اگو تو پل دلیل دا پیش کنا وَلَجَّ اللَّهُ النَّاسَ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ پشرد دی کہ تلوار کو لے اللہ پاک دا خلق دا پارا دا شر پشان دے استعجال دی کہ استعجالہم
په خیر سره داسې په تلوار غواړي لکه ته به خیر غواړي. نو فیصله امر به شوه دي ته او د قضا المعجل هم نیټه به پوره شوې وه، خو الله داسې نه کوي. الله مهلت لکن یمهلهم، الله دې له مهلت ورکوي. فنظر الذین یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون، پرېږدو ما کسان چې امید د لقا د موږ نه لري په سرکشه خپل کې یعمهون چې دې حیران وي. دا مثلا انسان الدر دعانا الجنب او قائما او قاعدا او قائما، کله مس کې انسان لرا، انسان کافر لرا زر او تکلیف مرض پیرا شي، مصیبت پیرا شي، بلی منگل جنبه خپل اخ باندې یا پناستا او یا پولاړه باندې بیا خدای خیر ولکه دعو الله مورثنا الدین الته اخلاص کوونکی د دیني او چې غیر کېشته وچته شي بیا کفر نه. فلما کشف عنه دره ای کله تکلیف او ضرر ده مرک لم يدعنا الى در مسه، تیر شي دی لکه چې دم نی بللی مونږ لره یو ضرر تا او چې دلې مسه کړي. ته به دا نه وای چې دی یو وخت په تکلیف کې او د چې کم نینو سوال د الله نه کوو. ذل المسرفین ما كانوا يعملون، هاي د مسرفین لپاره هغه چې دي کوم عمل کوم. والاهل القرون من قبل تذکیر بایام الله، دا هر کړي دي ما اهل قرون من قبلکم پخوال دي، نوح علیہ السلام قوم، لوط علیہ السلام قوم، صالح علیہ السلام قوم، د هود علیہ السلام قوم. لما ذکر کې دي ظلم کو وجاتم رسول بالبينات، یہ رسول بالبينات سره ما كان يؤمنوا ان چې دي ایمان راوړي. كذلك نجزي قوم المسرفين مجرمين، دار الجزاء ورکو مجرم قوم ته. سمیا خلائف فی الارض، بیا استاد غلیبگان کے پس مکہ کے تاس اور باندھ ڈالے سازو نمبر پر آ گئے. فانظر کیف تعملون، اس گوری با اللہ کہ تاس بس عمل کوئے ساس عمل تبگوئی. یو خلیفہ دشمن ہلاک شو آیتن و تدایات رست و خدا خستا دشمن ہلاک کو فانظر کیف تعملون و در تگوئی چی تب سنگ عمل کے ستا بس حالت. وتعد علیہم آیاتنا بینات، قالوا في آياتنا ذما واضحات. قال الذين لا يرجون لقاءنا، ويا كسان جزما د لقاء من لري ائت بقران غير هذا، منتبل قران چې دینګه د الہو عیب پکې نه او بجا بدل کدا کتاب. قل تورتو وایا ما ان مودل من تلقاء نفسي، ان مال چې بدل کوم خپل ځان نه ان تو ویلا من حیلیا غاچ ما تباه کول شي. ان يخاف ان اسيت ربي عذاب يوم عظيم، د بشک یریګما کیسانو کوم د الله به امریو کما د عذاب درځ لوینا چې هغه د قیامت ته. قل لو شاء الله، تورته ک الله اراده لرله ما تلوت علیکم، نبه لستو پتا سبانی ولا درکم به، نبه عالمان کړي تاسو په دی باندې. خو خدای دا اراده ولرله چې پتا سي اولولي او تاسو به عالمان کی چې تاسو ایمان راوړی او کنه راوړی. فقد لبست فيكم عمرا، ما تاسو کې درن تیر کړی دی عمران ډیر عمر، سلویخ کال می دربان در کې د نبوت نمخ کې تیر کړل. انو ما سلویخ کال کې دروغ ویلی دي. افلا تعقلون، نو تاسو سوچ نه کوئ، دومره بے سوچه خلق ہے. من نستر الله کذبا، څوک د ظالم تاری چې خدای باندې درو جوړ کی او کذب یا تکذیب د ایتونو د خدای دنه ظالم بل دانشته په دروغجنو کې په مفتریانو کې کنه. یو لا فی المجرمین، مجرمون بشک نه کامیاب کیږي مجرمان کنه. الحمد لله معلوم دونو ولا انفعهم، بیانی چې کوم دی او عبادت کې دی ما سوا د الله نه دا هغه موضوعات چې نو ضرور کی چې عبادت ونه کی نو تنور کول شي چې عبادت وکي. ويقولون اوایدی هؤلاء شفاعنا عند الله، دا بوتان بدن شفارت کی اللہ سرا، دا ځان ته وسائل ګرځي عند لبوت وسیله نه ګرځي. قل اتنبئون الله، ته خبر کې بیا مالک اچ عالم په الله پاس باندې مکو کې دا نفي ملزوم دا په نفي لازم سره کله دا شی په نفس الله مرګ نه خدای په علم کې داخلو کنه، د خدای علم خو نفس الله سره موافق دي کنه، نه پاس باندې کې نه پاس مکو کې سبحانه بغیر الله تعالی وتعالی ما شرکون برتر د اغنا چې دوی شریک چې پیدا کی الله سره. ما کان الا امه واحده، نو خلق مری امت تر قابل تر زمانے پوری یو مسلک یو دینو
فاختلفوا دی اختلاف کو ولو کان سبب من ربک کنه کریمات جو جانب درفستانا لقضی بنت فیصل ما بین کی عذاب شو بس آپ جدی بغیر اختلاف کو خدا عملی فیصلہ اللہ آخرت ترسو کریا ویقولون وایدی لولا انزل علیہ آیت من ربہ بیاں دا پار استحضار دا حالی ماجدہ والنادی پہ زبانی علام رجان آیت مختارحہ چو منکم طلب دیوشی کو فقلت ورتو آیا انما الغیب للہ غیب اللہ لردے اور بعد غیب نا آیات تھی فانتظروا تاسو انتظار کوئے انی معکم من المنتظرین بے شک استاسو دا پارا دا انتظار کون کو نیما زبا میں انتظار کوم کنا مستامنین پا حکم کی دی کہ اگئی تعدی نہیں کری نو بسائی بانے دا ځان لقتل ندی پکا کہ اگا علماء جمہور داغے نہ دے مخالف دے او یو پکی مسئلہ دا شد الرحال دا حضور زیارت تا پا قصد زیارت لل او ابن حجر سے ویلی دی وی ابن ابشع المسائل ملغن دا دیر پکا مسئلہ دا کہ ددن نقل شوی دا آخری تقریر کم جائے کرے ہو پا مجلس کے سوک اور سرو حجت الوداع کے حضور تقریر کرے دے او یو لاکھ نزیات صحابہ اور سرو او دات کانو یودعنا لکه چې موږ له رخصت کې کم دی دارا کوي بیا کم بیماری په وخت کې چې لک صحت راغله دي راوته دی بیا منبر باندې خلکو ته تقریر کړي دي صحابه کرام الته کوم حاضر او غلطو وقت کې شیطان ملعون شدو چې تور داخل جنت شدو دا مسله خورته رشوی د تابعیا د سره کړه بیا لام زرلا او د تمویل چې شیطان ساحر دی ساحر وی اوزه سیر اثر بل ځای کې یادې د جنت د دروازې نه بارو اسمان نه نور کوز شوی او ایدن نو چې دې ګډ نه سړې باري ابل لادن نه خبره تکول کی نشي کول طالبان چې باغیانو څخه مال واخلي اونیسی ایادا مال په غنیمت کې حسابي او کنا دارالته مفتیان موجود دی غینه تاسو کوا ای بدر توای چې دا څه چل دی امیر سے خدا حکم کرے چې دا محفوظ ساته کچرته معشوم پیدا شي باندې مذکر بعد د مؤنث وی جنازه به کیږي او کني کی اب ګوري که غالب چې کم دی دغه ور باندې د نارینه د اندام نه نو نارینه دی که د ځان زنانه ده او که دواړو نه برابر یو ثانی نو فمشکلون دا بیا خنسا مشکل دی په بالغو کې خفر نشتا د نارینه او د زنانه د جنازي دا خو عوامي چې نارینه مرده وته چې زنانی د دې مرده او عام روایت کې میت راځي بس غیبا چې زنانه بوا نو غیبا المیتوي او چې مؤنث بو نو مذکرو المیت په وینو د خځه په کیسه څنګه دی جایز کې نه د خځه اوضاع چې د عورت ته نه به کیسه ټوري نه به په کیسه ټوري د خځه خپل خان سره تبلیل لته جایز دی او کنه چې فتنه نه خطر نه امن وی زوج سره یا محرم سره انو بیا من نه دی او بیا چې کم دینو زړه فتوا د مفتی سے بمدا خو بیا دل تلغه کې ویلو پر سم کې ځانه د تبلیل نه وسینو بار بار وی دا سړی د پاره یا بلکا سوري سړی اوریدل دا جایز دی که زنانه اوري خو د زنانه د आवाज چې د عورت فرق در بین کافر و مشرک چیز تو فرق در بین مشرک منافق چیز تو قرآن نے ہدایت است از برای ہدایت است میں فرمایا پیدا کے اندر سے واحد کافر و مشرک این است کہ کافر عام است و مشرک خاص است کل مشرکن کافر ولا عکس کتابی تم کافر ویلی شي منافق تم کافر ویلی شي خو مشرک وطنی شي ویلی نو شرک خاص ته او کفر چې کوم د عام دی یو تنه کلیه جوړه ده کل مشرکن کافر ولا عکس عکس کلی کې دانشته دی فرق در بین مشرک و منافق مشرک آن است
کہ ظاہر و باطنن کافر باشد، اظہار کفر میں کند، اظہار شرک میں کند، اور منافق آن است کہ در باطن و کفر است، اور بظاہر کلمہ اسلام و ایمان میں گوید ایرا منافق میں گویند. قرآن دا پارا ہدایت دے پیدیوں سے آہندہ نکاح چه رقم جائز شدہ، نکاح جائز شدہ برای بقای نسل، یہ نسل باقی کہ نکاح نوے نو تب چرتے زب چرتوں کیا خو باقی سا ختم ہو گئی. دا خطول برکات دا نکاح دی. صرف ایسے سنجا کرنا کیسا ہے جائز دا، خو اولا نہ دا، اولاد چول استعمال دا لٹو شی ابھی اور پسی استعمال دا ابو شی کرنا. تجری من تحتها باوجود کہ دیگر افصاف ہم دارد، بس دا عام فائدہ دا کہ اشجار رال اشجار خطول دا میو اشجار دی نو ابوم پکی رالے، نہرونم رالل، اشجارم رالل. دا دوار دی کنه مرجون هم دغه درې کسان دي مؤخر د توبې د پاره اعتراف پدم باندې هم دغه درو کسانو ای که منافقانو خنور چې د دروغ ویل او په دغه قسم نو خړل داغه دروغ کار شنو. حافظ کو محرم عورت لقمہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ د لقمے سے مطلب ضرور فتح یاد ہے کسے یاد ہے ہاں ورپسې اقتدا کړي چې اقتدا کوي نو منع خو نه ده چې محرم یې خپل هغه د پاره خو آواز عورت نه دی، د شي پر خپل مور آواز عورت نه دی، د ښځې آواز عورت نه دی، د خور آواز عورت نه دی، د محارم او د پردو د پاره د عورت دی کنه. خاجي ها نو ورکی فتح بیا ها نه نو دا مطلب دی غلطي وکړل کنه. دا محرم غیر دا نامحرم نو هغه خو آواز عورت ته کنه دل هغه ته وکي خودل ناروا دي. تا دریم رکوع شروع کیږي د سورۃ یونس علی نبینا علیہ السلام نه. د دې رکوع مخک سره د عربت مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان المنکرین او نا اذن بیان المنکرین، مخک بیان د منکرینو دلتوم بیان د منکرینو دی، الت بیان دا عاقبت و دلتوم عاقبت تے، تذکیر ما بعد الموت تے التوم تذکیر بی ایام اللہ دے دلتوم دے. مختلف وجوہاتنا مختصرہ ربط مناسبت. ددیرو کو خلاصہ المنکرون یقال لهم ایها المنکرون الدنیا التي انتم مغرورون بها لا حقیقت لها. دی منکرینو تب ویل شي چې اے منکرینو دا دنیا چې تاسو په مغرور یې د دې څه حقیقت نشته. ولی فإن سریعة الزوال دا سریعة الزوال دا کذل زائل وحایت مائل. د دې مثال د سوري دی زائل کې دن کې دی او یو دیوال دی چې مائل دی. فبسبب الشغل بهذه الدنيا الدنية لا تورج عن الدعوة الإلهية القرآنية. په سبب د شغل سره په دې لاندې دنیا باندې تاسو اعراض مکوئ د الهی قرآنی دعوتنا. وبيان دلائل التوحید فی سورۃ الانعامات، او بیان دے دلائل التوحید په سورۃ الانعامات کې نو تذکیر بی اعلی اللہ په کې راغی و تذکیر بایام اللہ و بی اعلی اللہ و بما بعد الموت. دلته تذکیر بایام اللہ هم دے او بی اعلی اللہ هم دے او بما بعد الموت هم دے. وبیان انکار المعبودین عن عبادتهم، او بیان د انکار د معبودینو د پر د قیامت دا ما کون یا نعبدون دی خودمو عبادت نه کړي ای به انکار ته نو کی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا. کله اوسکو من په خلق باندې رحمت د خپل جانبنا پس د ضررنا مریضی صحیح شي، قاطی خوشحالی په باندې راشي او ذلت عزت تو تور کړی شي. دې لپاره مکرې زما پایتونو کې بیا تدبیر بد جوړ کی زما آیاتونو ته. قل الله اسرع مکرا، تو الله جلد د جهاد د مجازات د مکرنا خدای جزا د مکر ډېر زر دل درکی. ان رسولنا یكتبون ما تمکرون، ملائک زمالی کې هغه چې تاسو کوم مکر جوړوي
یسیرکم فی البحر والبحر پاک رب هغه ذات ته تاسو چلوي په وچه کې او په دریاب کې وچه کې مزل کوي په سورلو کې پاوي جازونو کې په دریاب کې کوي په کشتو کې په جالو کې په جازونو کې حتی اذا کنتم فی الفلک تدې چې تاسو په کشته کې وجرین بهم او جاری چې کشته په دې سره دا فلک کوم دی دا جمعم دا مفردم راځي کزمه زمه د اسدون شي نو جمع ده کزمه زمه د قفلون شي نو مفرد دی فرد جمع د مفرد په مین کې تقدیری ده کنه ځکه جرین جمع رااله بریح طیبه باغبات خسرا چې مخالف هوانی نرم هوایی کشته پروانی فرحو بها دی په دی باندې خوشاله جا تاریخ عاصف یو ناصاب دی تراشی او باد سخت سیلے راشی طوفان راشی وجاهم الموج ادی تراشی چپا من کل مکان د هر مکان چاپیر دریاب نه چاپیر رواني وظنوا د دې دا ګمان راشي انه محيط بهم په دې هاتو سو بس غرقيګو نو دعوا الله مخلصين له الدين دی بلی الله لرا چې اخلاص کون کې الله لر د دین بیا خدای تراجی شنو او یقولون دی وای لئن انجیتنا پښتا من خلاص کو اے الله من هذه د دې ورتینا د دې مهلکینا لنکونن من الشاکرین من بيد شکر استن کو نام فلما انجاهم هر کل چالا دی اخلاص کی کشته د گرداب نه اوزی نو اذاهم یبغون فی الارض بغیر الحق ناصافا دی بغاوت کی پزمک کے برنا حق بیا بغاوت کینو یا ایها الناس اے خلقو انما بغیکم علی انفسکم ندم گر استاسو چې کوم دے بغاوت پخپل ځانونو دے قهر درویش برجان درویش د دې وبال تاسو ته راځي دي ما تمتعون متاع الدنیا تا نفعل په سامان د دنیا باندې معمولی سامان ثم الینا مرجعکم بیا ما تاسو واپس دا فننبئکم بما کنتم تعملون البته خبر در کو په هغه چې تاسو کوم عمل کوو او غیب ان خیرا فخیر و ان شرا فشر کامل مخی جزاب مخی کامل مبدی جزاب مبدی وی پیرانو پیر رحمت اللہ علیہ او جاز کے سامان روانو د تجارت خبر را جاز پا گرداب کے راغے او عن قریب د چقر دے مراقبہ شو بیا داغین پس سر پور تک وی الحمدللہ سو وقت پس خبر راغے کہ جاز د گرداب نہ اوتو نو بیا مراقبہ سر پور تک ویل الحمدللہ بیا چاہتا پوسو کالتا میں دلتا الحمدللہ اغویلالتا میں الحمدللہ پا دی ویلیو کہ دے جاز کے سامان اڑے دا تجارت انما دے نفس دے کیفیات دا فکر رکو توجہ میں اکلا کہ دی کے سفر پراغ کرانا گئے پخپل حالت میں بیا منتا پا دی میں سنا ہوئیلا دوبارہ چی بچنو بیا میں توجہ اکلا دی خپل لتا کہ لطائفو کے سفر راغلے دے کنا بیا پخپل حالتو پاغی بقا د لطائفو پدی ما خدای له ثنا ویلې ده دانه چې جاز بچنو پدی می ویل کنه یا ایها الناس اے خلقو نظر بغاوت تاسو په خپل ځان دی وبال تاسو تراجی دی تاسو نه فاله په سامان د حیات دنیا باندې بیا ما تاسو واپس ده خبر به تاسو به ما کنتم تعملون پاغا چې تاسو کوم عمل کوم اوس الله تعالی د دنیا د فنا ذکر کوي د پاد تنفیر د دنیا نه او ترغیب آخرت تا انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلنا من السماء نظمر مثل او حالت د حیات دنیا پشان داغه منبت ته کمنبت ماءن لکه شی په بو زرغون شي غنم شي جوار شي ان من السماء چناد کی ما اسمان نه داوبه فهم نمات الارض خلچی سره نبات دزمکی اكل الناس والانعام هغه چې خلق خوري او چارپای ټانټي ساروی خوري او دانی ناری داخلي بوسه ساروی خوري دانی چې د خلق خوري حتی اهدل ذخرفها تر دې پوری چې اون شي زمکه تادګي خپلا پټه خډک شي او خفصل تیار شي او قریب د چوس به که خیری ریبو لرونو ته تیری وزینت او خسته شي دان مکا پدی فصل سرا وزن اهلها او ګمانو کی اهل ددی
انم قادرون چې موږ د قدرت لرونکو ځان ته لو ته تیاری اتتا امرنا لیلا او بیا نهارا راشي امر زما د هلاکولو د شپې یادرو دی باندې ګلای راشي په دی باندې طوفان راشي فجعلنا حسیدا کان لم تغن بالامر وګړه موږ راو دلې شوی لکه چې دا ډونه پرونو داسې کتر کی په دې ګلای سره چې بالکل سویناډو نفصل آیات لقوم یتفکرون دا نه بیانو تفصیل کو د آیاتونو هغه قوم د پاره چې فکرمندي د بی فکر د پاره ګورې نه له دوی لا دار السلام الله بلنه کوي دار د سلامتیا ته چې جنت ته بالدعاء الى الايمان په بلنې سره ایمان ته راشه نو جنت ته داخل شي سلام معنا یا سلامتیا دا اضافت د محل د حال تا کور د سلامتیا یا سلام د الله نوم دی اضافت تشریفی دی لکه بیت الله دار السلام او چې کم دینو ناقۃ الله شو وایي من شاء الله صراط مستقیم اجات کې اراده وشي د صراط مستقیم ته نه غلار تا للذین احسنوا الحسنى وزیاده ای احسان کړی په ایمان سره په نیکو اعمال سره دی پارسه الحسنى عاقبه دا مبتدا مؤخره ده د خبر مقدم دی او زیادت ته ان وجه الکریم دا الله ذات تکتل دا زیادت ته ولا يرقو يوم خطرن يحتبن کی دی مخروبان تورواله ولا ذلت او نذلت اولئک اصحاب الجنه دا کسان ملازم جنت دي هم فيها خالدون دی بجنت کې همیشه وي دا غیب المقابل ذکر کوي ولذي كسبوا السيئات انت کسب کوي د بدو جزاء سیئتين بمثل جزاء د بدر په مثل لدی دا وترهقهم ذله دی باندې هاته کوي ذلت تورواله د مخ دا به علامه یعنی مخونه بتوري دي نه بس پینینو معلوم من الله من عاصم دی الله د عذاب نه څوک بچون کې ساتون کې کنه او شدوم ختام من الليل و احاطه کړي په مخونو دی باندې ټوټه د شپې لکه تور شپه چې کمی من الليل مظلمه په دا حال کې چې دا تیاروي نو اولئک اصحاب النار الملازم د اور دی هم فی خالدی په اور کې همیشه وي ونحشرهم جميعا اگر یاد کا چې جمع کو دی ټول ثم نقولو بیا وایو للذین اشرکوا اچاته مشرکان دي انتم وشرکاؤکم او تاسو فزایف پر ثابت شه تاسو شریکان معبودان ساتو فضلنا بینهم جدایو کو ما بین دی د متبوعین التابعین کې وقال شرکاهم والشرکا دي کیا معبودان باطل دي ما کنتم ایانا تعبدون نو تاسو عبادت کو دی بد عبادت نه انکار وکي فکفای شهیدم بیننا و بینکم اهل شاهد په ما بین زمونږ استادو کې ان كنا عن عبادتکم لغافلین شان دا دی او موږ د عبادت تاسو نه غافله موږ تاسو عبادت ته خبر هنالک تبلو کدا بوتان الله اور طاقت د گویا باور کی هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت دا وخت کې امتحان بکئی هر نفس هغه چې د کم تیر کړي د عمل نه که خیر او که شر که خیر او که شری د باندې د امتحان موقع ده وردوا الى الله مولاهم الحق رد بکی الله ته چې مولا د دي دي او چې داسې مولا چې په حق مولا دی وضل عنكم ما كانوا يفترون دي هغه چې دي کوم افترا کوله قل تورتو آیا من يرتقم من السماء والارض سوګل تا د اسماننا او د ځمکې دا سلورم رکو شروع کیږي د سوره یونس علی نبی علیہ السلام نا مخکې رکو کې ابطال د شرک او دلته بیان د بعد دلایل توحید دی ابطال د شرک دی التم دلایل توحید ابطال د شرک دلتم دلایل توحید ابطال د شرک د دې کو خلاصہ المنکرون یقرون بان الخالق والرازق هو الله تعالی کم چې منکرین دي ای په دې قرار کوي چې خالق او رازق او مالک دا الله دی که سوال تیو کی اسمان نو چا پیدا کی دی الله سره د دین لا ایمان بالقران ایمان په قران نه وروړي ويقولون وايدي ان هذا الا افكم مفترى نه دا مگر درودي مفترا د ځانه جوشي مان ما فی ابائنا الاولین دا من په اولینو کې بالکل اوریدلی نه دي او دا هغه نه انکار کوي بل بیان د اعجاز د قران دی په اعتبار د فصاحت او د بلاغت سره معجزه راځي په اعتبار د حال زمانی سره دغه زمانی سره فصاحت او بلاغت دغه مناسبو
والتذکیر بایام الله، اللہ پخپلو حوادثو پخپلو عقوباتو امت حاضرتا پن ور کئی، نصیحت ور کئی. قل منکم من السماء والارض، سو تارز اسمان دزمکینا، اسمان نباران ازمکینا ٹکول. امن یملک السمع والابصار، یا سوک دے مالک د سمع د ابصارو، قوت سامعہ مالک سوک دے، د نظرو مالک سوک دے، د سترگو مالک سوک دے، اللہ دے. رحی من المیت، سوک دی جروباسی جم دے د مڑنا اور روباسی مڑ دی جم دینا. مدبر الامر، سوک تدبیر د امر کئی، د دے بل جواب نشتا. فسیقولن اللہ، د جب ابتدا سکی دا اللہ کئی. رازق اللہ دے، او چکم دے مالک د سمع و ابصارو اللہ دے. محید دہی دا میتنا دا میت دہینا دا اللہ دے. مدبر دا امر اللہ دے. فیقولون هو اللہ، دا مقولہ جملئی دا خبر دمتا محضوب دا هو اللہ، دا اللہ دے. فقل افلا تتقون، تو تاسو دا خدای نے تقوی ناتے. فتؤمنون، چیمان روڑے. فذالکم اللہ ربکم الحق، دا مذکور فعال دی شو دا پارا اللہ دے چستاسو رب دے، اور الحق حق دے. ماذا با حق الا الضلال، نشتر پس دا حقنا اتفاق میں تقلید ہے مگر گمراہی دا بس، گمراہی دا بس. نو فانا تصرفون، کم تر تعڑول شید حقنا. کذالک حقت کلمت الذین فسقوا، دانا ثابت تے کلمے درب سا پاکستانو چی فاسقانو، انہم لا یؤمنون، چی دیمان نروڑی دا خدای پا علم کے دی خاتمہ دا پا کفر باننے دا کنا. قلم شرکم امد الخلقہ، ایستاد شرکان نا سوکشترے الزامی دلیل پا دی قائمئی، علمانی حجت قائمئی کہ شو ابتدا کی دخل سو یعیدو بے عادہ کے بودتا کار کولے شی نشی کولے. قل عبد نا توفکون، کم تر تعڑول شی دا حقنا، موڑے دا حقنا. قل هل من شرکائکم، ایستر شرکان استاتنا، من یهدی للحق، چسو ہدایت کی حق تا. قل اللہ یهدی، او پس سرا پنسب داد اللہ سرا. قل اللہ یهدی للحق، تو آیا اللہ چکم دے دا ہدایت کئی او چکم دے حق تا. افمن یهدی للحق، اچھے ہدایت کی حق تا، احق یتبع، دا لغت دے اتباع اکریشی. ام اللہ یهدی، کناوت کی احتدان یهدی اصل کی احتدیو پلا پا ہدایتم نہ دے. اللہ یہدا مگر تا ہدایت کو مانا سب انتقل مکانی الى مکانی. داود دیو زینبل زیتا کا اخو پخپل نیچے اخوا کے دے تے دیو زینبل زیتا کہے کنا. نو دی محتاج شو کہ محتاج شو المحتاج لیکن الہن، محتاج شو الہ نہیں. نو فما لکم کیف تحکمون، سڑی تاسو لرا دا سنگا حکم کوئے حکما باطلا، باطل حکم. ما اتبع اکثرهم الا ظننا، تابع اکثر دی مگر دا گمان، ذکر دی دا خپلو پلانو کنو تقلید کئیم. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بیکات ظن آئی چی مطلوب پای کہ علم و یقین وی دے فیدہ نور کی حق تا حصے، باقی ظن پا دنیاتو کے انتا خود مفید دنو. قیاس ظنی دے، خبر واحد ظنی دے. ان العلیم ما یفعلون، اللہ علیہ پا اغدی سکی کنا تو اجازی ہم. دارد دا قول کفار چی دی قرآن تا مفترا ہوئی.
وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله، نه دا قرآن چې افترا کول شي ما سوا د الله نه، دا مفترا نه دی، ولكن انزل نازل کړی شوی دی تصدیق الذي بین یدیه، اکی دا نیو کړه تورات ته انجیل له وتفصیل الكتاب او تفصیل د احکام مکتوبه لا ریب فی جدی کې شک نشتا من رب العالمین د جانب در العالمین. ام یقولون افترا یا دی داو چې د افترا کې ځانې جوړ کړ دے، قل فاتوا بسورة مثله، تراتو به صورت سره مثل ده، ودعوا من استطعتم وبلت طاقت من دون ما سوا د الله نه ان کنتم صادقین، په شرط دی که تاسو رښتینی یې. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل تکذیب کړي په هغه سره چې هاته په علم سره دی، په علم باغی باندې هاته نه کړي نو چې نه پويږي پینو ور سره دښمنی کی. تعویل نه راځي، تعویل ده یعنی معال ده عاقبت ده راځي چې نه دراغله. کذالک ذب الذین من قبلهم، تکذیب بخالدینون نو انجام سش تباہی. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، او څنګه د انجام د ظالمانو. دا تذکیر شو بایام الله من الله من به، باندې ایمان نوړي په دې کتاب باندې، با ایمان نه وروړي په دې کتاب باندې. وربک عالم بالمفسدین، او رب ستا چې دی دا عالم دی په مفسدینو باندې، په منکرینو باندې. د دې سورہ یونس علی نبینا علیہ السلام نه د دې ما قبل سره دا ربط مناسبت ته کان فيما قبل بیان المفسدین المنکرین المنع علی القرآن، مخک بیان د مفسدینو د منکرینو چا مورزینو د قرآن نه، د قرآن نه اعراض کول، المکذبین چا مکذبینو اظهار براءت لدینا، ان دلتم دارن لدی واونا اذن کذالک، دلتم مفسدین مکذبین دی اظهار براءت لدینا. ما بیان د مشرکینو او دلته بیان د دلایل د توحید دی د پاره د اقامت د حجت په مشرکینو باندې. د ډیرو کو خلاصه دادا الا مرجعا للانکار والتکذیب فاعلن البراءه منهم، کدی واپس نشو د انکار او تکذیب نه اعلان د براءت کله دینا. فانهم عمي الباطن وصم القلوب، دی باطن راندی درسترګی راندی دی او دغه ګونه کان دی. کیف من القرآن، دی با قرآن معنی سنگ پوشی و استفیده میں اسنگ بت فیدہ والی ناہ لیتے. والتذکیر بایام اللہ بما بعد الموت، تذکیر پا حادث اللہ و پا ما بعد الموت سرام. وان المتقى لا تاخیر فی، کم اجل مطلق راشی ایک بیا تاخیر نہیں کنا، ولا تقدیم و نبک تقدیم نو، بل بیان دا حقانیت دا قرآن کریم نے. اور مالک دا نفع و دا ضرر هو اللہ تعالی، مالک ضرر دا فقط اللہ دے کنا. وَإِن كَذَّبُوكَ، کدی ستا تکذیبو کے نو فقل تورتو آیا لی عملی، مال زما عمل دے، ولکم عملکم تاسو لستاسو عمل دے. اگر چی دا باید دا سیف سرا چکلا جہاد راغے بیا بے پدے نپری دے. انتم بریئون مما اعملو، بری آنے چیز عملکم انو بری ما تعملون، زبری آنے تاسو عمل کے ہر چاک پل عمل لینو. میں سمیون الیک باید اگر تا تغوگگ دیم. افانت تسمع الصم، تا اورول کے قانوتا چی سم القلوب دی ظاہر غگون خوشتے. ولو کان لیعقلون، اگر کدی پوئی گنا عقلا منجین، عقل اجابت و قبول، عقل دی اجابت کنی عقل خوشتے لی ونی خون دی بیا خو مکلف نون. منظر الیک عطا توگوری. افانت تهدی العمیا، تیداد کرندوتا دعم القلوب دی رونے سرگی رندی دی. لو کان لبسرون، اگر کدی نوین حق لرا کن. لازم الناس شیئن، اللہ ظلم نکی پا خلقو بانی حس شے مانا قلیلن ذرتن، ولیکن انفهم یظلمون، پخپر ظلم کی زان سر پخپر دارو دینو. ما یحشرهم چی دی جمع کی کأن لم یلبسو اللہ ساعتا من نهار، وہ درنگ نہیں تیر کری پا دنیا کے پا قبرونو کے میرے ساتھ درو دینا. دہول دا محشر پا جبانی یتعرفون بینہم، یو بالوقور کی پیجنی تعارف پا یو وقت وی او بیا بتارو منقطی فی. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تک زیانمن دیا کسان تکذیب کی دخدے پا لقاء بانی. وما کانو محتدین، او نو دی ہدایت مندن کی دی پا ہدایت نو کنا.
ماندرینک بعض الذین عیدهم پس او تا تبادی غدی وعده کو فدا کوم دغه دے او نتوفینک ام توفات کو ان مرجوهم ما ته دی واپسی دا شهید علی ما یفعلون اللہ شاہد کون کے پاغا جدی کم عمل کی فیجازیہم ولکل امت الرسول ہر امت دبا رسول دے فجا رسولهم رسول دین وکذبوه ادی تکذیبو کی قد بینهم بالقسط امام عدل شرع کہ ہلاک دے نہ مخالفین هم لا یظلمون فدی ظلم نشی کولے ویقولون وعیدی متى الوعد کربی دا وعدہ دا عذاب ان کنسانی کتا ترشتنی ہے قلت ورتو آیا لا املک لنفسی درم ولا نفعا زمالک نیم د خپل ځان د پارا د ضرر او د نفع فكيف املك لكم حلول العذاب د حلول العذاب څنګه مالک عذاب در باندې راولم الا ما شاء الله اراده لري مال په شوانه قدرت تا کی يقدرون عليه لكل امه اجل هر امت پار نیټه دا فاذا جاجلهم کله نیټه د دیراشی فلا ساعتم ولا يستقدمون نب تاخير کی راځي او ساعت تن پر تقلید ساعتن قلیلتن ولا يستقدمون او نبړو نب مخ کیږي نبړو اند کیږي لا استنبعت بجمله شرطی بانی په استقدام اتم نه دی پتہ مجد جل سرا تقدیم ہو گیا دے نشی زمانہ کو بشان نسی قل ارائیتم تو خبر راکے ماتا تاسو ان اتاکم عذابه بیاتن کہتا عذاب دا اللہ تعالی دشپی او نهارن یا دروزی ما دستم المجرمون سشے دے اگا چیز دین تلوار کی مجرمان لکا دا استفام واقع کی جواب دیتا ہے ان اتیتو کا مازا تو تنی کذتا تمہارا بسرا کی دا ماذا تو تینی استفامی جملہ دا جواب دا پارا دا دی ان واقع شوی دے دلتا ہم وئی کچراج تا دا عذاب دا اللہ تعالی دا شپی یا دا روزی سشیرک تلوار کے مجرمان اگا عذاب واری دینو اسم اکفرتم تاسو کفر کرے دے ثم اذا ما وقع چکل عذاب واقع شی آمنتم بے تاسو بے ایمان نوڑے آل آنا اس ایمان نوڑے دا ایمان خو فرعون امراوڑو وقد کنتم به تستعجلون تاسو به تاسو تلوار کولا چې زر عذاب راشي ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ویل شا کسان چې ظالمان دي اوسکه عذاب د همیشوالی هل تجزون الا بما كنتم تکسبون ځان کو ماغا تاسو کوم کسب کو دا تاسو د کسب سزا ده کنه ويستنبئونك طلب د خبر کیستانه دوی احقنه دا ما دا اوتناج دا منگ سمتا بلی تو قرآن دے اسلام دے دا حق دے قل ای و ربی تو ای حرفی جاب دے مانا نعم و ربی قسم ربانی او سغی دا مخفف کرے دے دا دے پا دے ای و وی بس ای و دا غی پا مانا دا نعم سر دے انہو لحق بشک دا حق دے ما انتم بموجزین نے عجزون کی تاسو اللہ لرا دا خدای دا قدرتنا فوت کے دے نشے کنا دا شپگم رکو دا شپگم رکو شروع کیگی دا سورہ یونس علیہ نبی علیہ السلام نا دا دی رکو مختصرہ دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان حقانیت القرآن مخ کے بیان دا حقانیت دا قرآن کریم او اعجاز داغو دلتا بیان دا ندامت تا منکرینو دے تا غرض باندی کہ نفخ پہ مانتیان نور کئی نو التا بیان دا حقانیت دا قرآن او اعجاز دا قرآن او دلتا بیان دا ندامت دا منکرینو پر دا قیامت بانی چلتا دا پیمانتیا نفع نور کی دا اللہ تا بیان دا شان قرآن کریمو او دلتا بیان چان لائق فرح دا پہ اسلام او پا قرآن کریم بانی بل سی بانی خوشحالی دل ندی پکار پا قرآن خوشحالی دل پکار دی او پا اسلام او پا ایمان خوشحالی دل پکار دی دا دیرو کو خلاصہ المنکرون عن موعظة القرآن الكریم وشفائه يبذلون الدنيا بما فيها لنجات النفس عن العذاب الالهی دا کمنکرین دوا دا قرآن نا دا شفا دا قرآن نا دی بخر کی طول دنیا بما فيها پا آخرت کے دا پاد دا نجات دا نفس دا عذاب الہی نا اللہ انہو لا تقبل منهم فدیتن دین فدنی شو قبلو لے ولا يفعلون مع العذاب ولا هم ينظرون نت عذاب فکولشی دیتا محلت پر کولشی دا پاد عذر پیش کولو
ومن شان القرآن الكريم بیان شان قرآن کریم بین شفاء و موعظۃ و ہدی و رحمت. قرآن شفا دا، قرآن واعظ دے، قرآن ہدایت دے، قرآن رحمت دے. لیکن المؤمنین لیکن او د چا د پارا رحمت د چا د پارا دی للمؤمنین د مؤمنانو د پارا. د ظالم الا خسارہ ظالمانو پارا لا خسارہ او تاوان سیوا کوي. او باندې خو چې لایق د فرح د پارا اسلام دے او قرآن دے، دنیا نه دا تو خوشحالی دو د پارا کنا دون ما اجمعون اجی جمع کی. عورت په تحریم او په تحلیل باندې د خپل ځان نه بلا دلیلا او بیان د کفران د انسانی کفور دے چې د انسان په فطرت کې ناشکری دا پرتا دا کنا. ولن کل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به، بشری کې هر نفس لرا چې ظلم کړي هغه چې پزمکه کړي دا ټول داغه شي او په فدیه کې ور کوي. لفتدت به دا نفس په فدیه ور کوي په دغه ما فی الارض ټول سره. واسر ندامتا دیو پټکړي په مانتیا لما رو عذاب وین یو په پټي به ښکارا کینو. خدای بینهم بالقسط ما معنی کې په عدل سره هم لا یظلمون په دې ظلم نشي کولای. الا ان الله ما فی السماوات وما فی والارض جان ثابت تعالی جميع اشیاء کې علم دي ملکان او خلقان او عبیدن. وعد الله حق، الله وعده حق ده ولكن اکثرهم لا يعلمون. یعنی پویږي نو چې نه پویږي نو وسره دشمنی کوي. وهو یمیت الله جم دي کول کوي او الله چې کوم نه مړ کول کوي. محیم الله دې ممیتم الله دې ویله ترجعون واپس کول شي فیجازیکم. یا ایها الناس اے خلقو قد جاءتکم موعظة من ربکم تتواد جانب در رب ساتنا. وعد مخک معلوم شوی دی تلین القلوب والتدميع العيون والتزهيد عن الدنيا والترغيب في الآخرة. سترګې نمنا کې کول، نونه ترسول، آخرت تمینه پیدا کول، دنیا نه بے رغبتی پیدا کول، دا وعظ دی. سلور خبرې به وعظ کی جانب در رب ساتنا. یون وشفاء لما فی الصدور، بیمارو د چا په سینو کې کم دي، که نفاق دی، که حسد دی، که تکبر دی، که نور دی، که نور دی. ورحمت و هدن او ہدایت دی، سر تر پاد اول نه تر اخره پور رحمت دی او ہدایت دی. ورحمت للمؤمنین او رحمت دی پار مومنانو. لستل رحمت دی، اوریدل رحمت دی، عمل پہ رحمت دی، عقیدہ پہ رحمت دی، محبت سره رحمت دی او خدمت کول رحمت دی. دا غره ما دي شي جمع کی مال جمع. علی صاحب د قبلی ربینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال. اپ تقسیم علیو دیله پو مال ورکه موږ له پو را کړی دا. فان المال يفني عن قريب وان العلم باق لا يزال. مال خو بدر ختم شي قبل له ورکه تاثر بنی. علم داسې دولت ته لا زوالا چې غزوال چې کم نه دانه قبلی ای باندې زوال ناراضی کړي. تورته دا په فضل او په رحمت د الله په دې خوشاله شو. خیر مجمعون ان چې دي جمع کی جامال دې کنه. قل ارایتم خبر راکه ما تاسو ما عند اللهکم اکل تا مې رزقین د رزقنا فجل می حرام او حلالا دا غیر تاسو ګره حلال او حرام دا د کور حلال دی دا د کور حرام دی ځان په کې جوړای دای بهیره دا سحام دی دا وسیله دا دادی. قل الله لكم الله تعالی اجازه کړي ام علی الله تفترون بلکہ تاسو په الله باندې دروغ او افترا کوي. الذين يفترون على الله الكذب سده ګمان دا کسانو چې جوړي په الله باندې دروغ یوم القیامت پر قیامت باندې د دې دا ګمان دي چې کني موږ باندې نجات بیا مو نمومي. ان الله لفعلات ولكن اکثرهم لا يشكرون. الله صاحب د فضل په خلقو باندې لیکن اکثر د خلقونه لا يشكرون دا شکر نه ادا د الله د نعمتونو. دا شپږم ومر کو شروع کیږي د سوره او چې د یونس علیه السلام د دې رکو مخکې سره د عربت مناسبت ته مخکې بیان د قران پاکو چې دا شفا ده، رحمت ته، واعظ ده، ہدایت ته او د ذکر تلاوت د قران پاک کریم کړه. دا لمخ کے بیان دا مقرینو دا قرآن او بیان دا عطا دا غی، بیان دا منکرینو او بیان دا وبال دا غی. دلتا ہم دارنگا دے
ددیرو کو خلاصہ یقول اللہ تعالی نحن بتلاوتک وسائر اعمال عالمون ستا په تلاوت ستا په ټولو اعمالو الله وی ز عالم ما ومن كان اهل الله من الصديق مصدقين بالقران فلا خطر لهم عند الحضور في جناب الله تعالی چکم اغه خلق دي چې اهل الله دي او مصدقین دي په قران باندې اذا پر خطر نشتا حاضر دو کې په جناب د الله کې او تسن نبی علیہ السلام تا به الله تحزن علی زاهم القولی د دې په قولی ځابانه مخفقیږي فان العزه لله تعالی عزت د الله دې من شاء ذل من يشاء بيد الخير الله پر باندې قادر دی او په دې سرستا عزت نورم سیوا کی فیزيد وقارک بزاهم د دې په عزت ته په صبر وکي تعالی الله نور مقار سیوا کوي بین توحید ورد المشرکین بیان توحید دے رد په مشرکین باندې او دا چکم دے دا کفار تابع د وهم دي پل وهم پس روان دي بیان د حقارت د دنیا دے تنفیذ الذین زمن کې بیان د نفاست د عقبا دے او ترغیب د دیتا و تذکیر ما بعد الموت او تذکیر په ما بعد الموت سره کنه وما تكون في شان نه ته په شان کې په امر کې وما تتلو منه او نلو لپدی باندې لدی شان نا یا د الله د طرفنا من قرآن د قرآن بیان د ما تتلو شو چا قرآن نے ولا تعملون من عمل عمل نکو یو عمل الا كنا علیکم شهودا مگر من پتا باندې شهادت کون کی یعنی مطلعین اطلاع چلون کی اذ تفیدون فی چې تاسو شروع کوئ په دغه عمل کې په دغه تکذیب او تاسو لګیایا په دې کې او دې کې غوپکیږي په ستر به تکذیب د قران تکذیب کوي معاذ عن ربک من مثقال ذره فی الارض نه غایب کیږي دربستانه داندار یوی ذری پدمکه کې اصغر نملتن او نه پاسمان کې ولا اصغر الذین ور کوټه من ذلک ولا اکبر ان لوی الا کذا ثابت کذا مبین کی چلو ہے محفوظ دے کنه اس اللہ دخل اہل اللہ ذکر فرمائے اللہ خبردار اللہ پار تنبیہ دے راتون کے مضمون دیر اہم نے ان اولیاء اللہ بے شک د خدای دوستان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نبی دی بانی یرا او نبی دی غمجن پما خلفو بانی خلفهم نبی دی چدینو یرا پما استقبلو کے دوڑا بپنی او د خدای د دوستای دا وخت ورسو کی ارتړوي د خدای دوست ما يهودانو احبا ابناء الله واحباو غانه خدای ته نزدېکت خاطرو په بوتانو باندې نو ارچو کوئی زما طریقه چې کم دی داخله قد نو ګوت کې دوغه من ترشس لیکن انداز چې شیده می ګیرن الله پخپلا داغه بیان فرمایي د خدای دوستان کم دي الذين امنوا خدای دوستان هغه دي چې ایمان راوړي اول دې کې شرط کم دی